نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم سورة حامیم سجدہ سلیرشتم پاراش پگشتم آیت دی رکو دمخی رکو سرار بدو مناسبت دالی چی پمخی رکو کی دا کافرانو نتیجہ بیان شوا اس پدی رکو کی ہم دا کافرانو نتیجہ بیانی کی شان نزول دا دی آیاتنو داسد مشرکانو کافرانو بلک شرانو تا دا تعلیم ورکو کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن تلاوت کئی نتاسو دی قرآن تلاوت تغوک مگی او تاسو دا قرآن دا تلاوت پا وقت کی چغی او شور او غوبل کوئی دا پارا دا دی چی نبی علیہ السلام در نسبق کو نوئی چکل تاسو شور او غوبل کوئی دی پا مجبور شی او سبق پا بن کی اللہ پاک دی کافرانو دا منصوبان نبی علیہ السلام تا اخودلا او بیاد دی کافرانو تا دی بد عمل سزائی ہم دی تا بیان کرا چی دا دمر بد عمل دی تا ہم سخترین عذاب نورکو او دیلو من دا جنت دا جہنم ہمیشہ سزاگان ورکو بیا چکلا قیامت تراشی نو قیامت کی بدا کافران وی چی اے رب زمنگا منگتا زمنگ مشران اخای چاچ منگ بیلاری کریو چی منگ پی خبل خبی کی دو دخبو لان دی میدہ میدہ دخبو لان دی راولو او چخنی کو زکدی منگ بیلاری کری نو پا قیامت کی بدا کافران دا دیخبلو مشرانو دا دنیا پا تابدارے بانی خفوی اس خوتا دنیا کے مشران ہوئی چدا سیو کی ناغشان ہو کی و چکر قیامت چی بیا بدی دغ مشران یادی چی منگ تیلگرام خامخ کر بیا اللہ جل شانہ دا مومنانو نتیجہ او کامیابی بیانے مومنان پا دنیا کی وی زمن رب اللہ دے یو صفت دی مومنانو دادی چی دی اللہ پل خودے منی دیم صفت یہ دادی چی پا دی خپل ایمان باندے کلک پاتی کی اوڑی روڑی نا دا سنت چنن یو زے کی ولار او سبا بل زے کی او بل ورز بل زے کی چکم زے خی التے شپی دا سنا کم زے وطلق پیسی ملاوی گی نو گرزی نن یا وطلقی نچے سبا لگی دیر و تبل سوک ورکی نو بلے ڈالے تاوڑی نچے بیا سوک لگی دیر ورکی داغین بیا ووڑی بلے تا کار بدا مسلمان نی مسلمان کارداد چی پا دی خپل عقیدہ ٹک پاتش چاہی ہر قسم حالات راش دا حالات بدے گی را بدے گی مسلمان بخپل عقیدہ نہ بدلے استقامت وہی دیتا
چې په دې خپل عقیده باندې هر وخت کې نیغ او ټینګ پاتې شي بدلېږي به نه. دویم صفت د دې مسلمان ته نو چې دا صفتونه چا کې وي نو نتیجه به سي. الله یې نتیجه بیانوي چې دی لبا په وخت د مرګ کې فرشته راشي نو فرشته به ورته وایي یریږه مه خفه کېږه مه د مرګ نه یریږه مه. مرګ وخت کې به له فرشته راشي او که دنیا کې د نصفات شو هغې پسې خفه کېږه مه. دا فرشتو په وخت د مرګ کې ورته وایي او بیا به ورته وایي چې ستا دپاره هغه جنت دی چې کوم جنت تا سره واده شوی دا خوشخبري به دي مسلمان ته په وخت د مرګ کې دا فرشته ورکړي او بیا به ورته وایي چې موږ په دنیا کې هم ستا سره ملګري وو او په آخرت کې به موږ در سره یو. ګوره څونه خوش قسمتي ده چې فرشته ته ډاډګیرنه درکړي چې دغه ځای کې بل څوک در سره شته هم نه د ډاډګیرنې او فرشته د الله هغه نعمت یادوي چې هغه نه ختمېدونکی دی او د جنت بشارت هم درکړي چې جنت درته ملاوي. مسلمان بیا په مرګ کې یریږي نه سره چې درته وایي چې په مزو دې سر کېږي او خوشحاله شه نو بیا په مرګ کې مسلمان نه خفه کېږي او بیا به درته وایي چې تا ته به هغه څه ملاویږي چې څه د زړه کې راځي نعمتونه خوشحالۍ مزې چرچې او څه چې غواړي دا ټول به تا ته ملاوي. دا خوشخبري به په وخت د مرګ کې دا فرشتې د مسلمان نیک عمل ته ورکړي. الله دې موږ او تاسو ته نصیب کړي او بیا به ورته وایي چې دا تا د الله د طرف نه مېلمستیا شوه ته د الله مېلمه شوې نو چې د الله مېلمه شوې نو بیا څه دې پکار دی نو د تمام نظام بادشاہ تعالی مېلمستیا کړې ده خو بنیاد والا سو ایمان او په خپل عقیده او په نیک عمل باندې استقامت دا دی او نو بس د الله ملمه کار آسان دی ګران نه دی خو لږه قرباني به غواړي دا جنت ولې ګران نه دی او دا مېلمستیا حاصلول ګران نه ده خو لږ څه نه سبا غواړي سبب بوے منزو دس بکے گناہ نہ بزان ساتے کار باسان ذکر چا الحمدللہ ایمان او عقیدہ زمن برابر دا خو عملنا مکمزوری دینو دابم سم چا عملم سم شنو بس بیا خو کار آسان دی او لگا قربانی دا تا ارادو کا او لگ کوشش وکا ته ګور الله څومره توفیق درکړي چې الله در سره امداد وکړي بیا خو کار ډېر آسان دی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته دا نعمتونه نصیب کړي. نو فرمایي وقال الذين كفروا او ويا کسان چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن تاسئ ملګرو وګمګ دی قرآن تا بل ملګرو ته ویسوي نبی علیہ السلام سبق وی کړ دې ته وګمګ دی والغوا فيه لعلكم تغلبون او تاسو شور او چغي وهي په وخت د قرأت نبی علیہ السلام د قرآن کې د پارا دی چې تاسو په دې شور کې غالب شئ تمره چغي وهي چې دې د سبق نه وي نو چې تنګ شي نه اخر به سبق بن کی د کافرانو ودا دا خو زموږ استاد خو قسمتي د مزیدار آسان کار د دین په آسان راغله نبی علیہ السلام دومره تکلیفونه د دین نه پاتې فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا
پس خامخا ضرور بالضرور من با اوسکو وربکا کسانو تا چی کافران دی عذاب سخت اللہ وی ضرور بالضرور دیتوی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ منگو تا چلگا خامخا ضرور بالضرور بداکار کم نا پاتکی گی بیانا نا اللہ وی دی کافران لبد سکوما ضرور بالضرور خامخا بسزا ورکو رچ اللہ وی خامخا نا پاتکی گی با نا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ خَامَخَا ضرور بالضرور من بدیل بدل ورکو اسو الذی کانو یعملون بدا بدلا دوی دا عملونو چدوی کم کول پا دنیا کی ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا بدلا دا اللہ پاک دا دشمنانو جہنم دا لهم فیہا دار خلد دوی دا پارا بدی کے ہور دا میں شوالی جزاء بما کانو بی آیاتنا یجحدون دا بدرا دوی دا کارو جب دنیا کی دی اوزم پایاتن باندے انکار کون کی وقال الذين كفروا اوہی باکسان چے کافران دی ربن اے رب زمنگا ارنا الذين اضلانا منتو خیغت وقسم خلق چے منگے گمراہ کڑو من الجن دا پیریانونا و انسو دا انسانانونا نجعلهما تحت اقدامنا چمنگ یا اگرزو دخبل اخبولان دی لیکونا من الاسفلین دا پارا دی چشید دی دخکت خلقنا ان الذين قالوا ربنا الله بے شکا کسان چغوی ویلو چه زمن رب اللہ پاک ثم استقاموا او بیادی استقامت اختیار کامی شوال اختیار کو پدیق پل دن و وقت دبان دی تتنزل علیہم الملائکتو نازلی کی بدوی تفرشتی پا وقت مرگ کی اللہ تخافو سبوئی یری گئی ماں ولا تحزنوا خفکی گئی ماں وابشروا او زیر قبول کی بالجنت اللتی کنتم توعدون باغ جنت چداغی تاسو سر دنیا کی وعدہ کولشوا نحن اولیاؤکم مستاس دوستان او ملگریو فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی وفی الاخرت و پاخرت کی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم استاز دا پارب بھی پد اخیرت یا اسچ غوالی استاس زرنا ولکم فیہا ما تدعون استاز دا پارب اسوی چتاسو داغی مطالبہ کی سچ تاسو غوالی نزلا من غفور الرحیم دا بمل مستیاوی دا غزات دا طرفنا چغ بخون کے و رحیم رحم کو ان کے ذات دی